مرګره تاسو کوي یو مرګري ته می ټلیفون وکړو هغه ته می تاسو سره پیسې شته هغه وی چې ما سره نشته وی ما قسم وکړ چې تاسو سره پیسې شته قسم وکړ تاسو سره پیسې شته اوس زه څه وکړم روژې به نیسم که څه به کوم نو تا په دروغه قسم کړی دی هغه سره پیسې وی یا نه وی هغه هر څه چې وه خو تا ته خو علم نه و که نه دا قسم چې کوم دی په دروغه دی ته یمیني غموس وی غوپه به در الله درکوي په جهنم کې یو وړه غوندې توبه وباسه نه درکوي توبه وباسه بیا داسې مه کوه استغفار ووایه توبه وباسه خدای بیا به داسې نه کوم غلطي رانه شوې ده د غوپې نه به بچ شي غموس وی غوپې ورکولو ته نو غوپه چې کوم دی په اوبو کې نه ورکوي اوبو خو دا لمبو درځي بیا ته راوځې دا د جهنم غوپه ده خدای دې مونږ بچ کړي غوپې نه د جهنم د یو لوګي نه دې الله مونږ بچ کړي د هغې بوی نه دې الله مونږ بچ کړي دا کمزور خیال کوئ لږ فکر کوئ دا خوله لږه کنټرول ژبه کنټرول ساتي پرون ملګری راغی بله ورځ وی چې اول استیزان پټ کوئ مطلب خو خوله ښکاره کړه چې زه دې وپېژنم که نه خوله مبارکه دې ووینم چې درته څوک یې نو هغه خبره یې کوله وی چې د ځان خبره یې کوله که د بل چا یې کوله خو وی دا ښځې ته مې ویلي دي چې په ما او په درې کاڼي طلاق یې نو بس مې اوس پکې څه پاتې نه دي وی څه پکې جوړېږي نه نو ما نه اوس خو پکې څه نه جوړېږي بس شیوران شو دا داسې نو لږ غونې کنټرول بېګا یو کس ټلیفون وکړو ماښام ماسخوتن کې چې یو څه کس بلې ښځې ته ویلي که تا د دې دا یور ده که یور څه شی دی یو د یور سره خبرې وکړې نو ته په ما په درې کاڼي طلاق یې او یو خبرې کولم زه یو کور دی په بدل کور نه دی او دې خوا ښځه ده نو ما آسان کار دی بس ښځه دې پرېږدي بله وکړي او دا رشته دې نه پرېږدي دا نو دا زمونږ د پښتنو ما یې داسې ولې نه وې داسې ولې نه وې چې که تا د دې پلانۍ سره خبرې وکړي نو زه به یو 10,000 روپۍ دارالعلوم له ورکوم ما دا خو چېرته څوک غلط نه شو ما خیر دغه هم پرېږده اوس به وایه چې ته ځان ته یې ترخه زه ووایه که نه ما پکې جومات هم ورسره یاد کړم خپل جومات به یادوي پوه شوې نو ما زه دغه هم پرېږده مړه که تا د پلانۍ سره خبرې وکړي نو زه به 100 روجې نیسم څو د پلار هم 100 روجې نیسي نه وې هغه روجو ته زمونږ وار خدای چې دې سره به څه کوو او پاتې لا دا چې ګبنیانو نفل روجې دا به د چا پلار ونیسي کمیا بله ووایه چې زه به یو 200 رکاته نفل کوم نو 200 رکاته نفل خو ته په ټول عمر کې نشي کولی نو مې ته ګور ته سمېږي که نه سمېږي نو زور دې ښځې راشي تندر په تالاش پرېوت او خرې د راموړې یوړې عجیبه خبرې دعا وکړي الہ العالمین دا څومره ملګري دلته راغلي دي خدایا د نیکۍ په بنیاد باندې راغلي دي الہ العالمین دوی ته نیکي ورکړي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوي په هر قدم یې ګناه معاف کړي خدایا درجات عالیه نصیب کړي الہ العالمین په مونږ باندې یو پاک اعتماد کړی دی خدایا دغه پاک اعتماد مطابق مونږ پاک کړي الله زمونږ باطن پلیت دی ګنده دی کریم ربه زمونږ باطن پاک کړي خدایا که مونږ کې څه خیر دی ورونو لی ورکړي خدای مونږ کې که څه شر خدای دوی ته بچ کړي الله دوی کې که څه خیر مونږ ته راکړي الہ العالمین دوی کې که څه شر مونږ ته بچ کړي خدایا تا د خپل دین په خاطر باندې دلته کې راجمع کړي او په جومات کې خالص د جومات کې د راجمع کړي د دین په خاطر او د دین په حواله د راجمع کړي الہ العالمین دغسې مونږه د عرش د سوري لاندې راجمع کړي د نبی علیہ السلام د جنډې لاندې مو د قیامت په ورځ پاسې الہ العالمین جنت الفردوس کې مراجمه کې خدای د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا کورونه آبادی الله بچی نه نیکان نارینا اولاد نصیب کې د چا بچی وي الہ العالمین نیکان صالحان ورتلوي کې الہ العالمین زموږ ټولو حاجات پوره کې دنیا آخرت هم ښایسته کې د دې جومات دپاره د دې خانقاه او مدرسې دپاره دعا وکړي چې الله پاک دې له وسایل مهیا کړي کم نیمګړتیا په دې جومات کې پاتې چې الله پاک هغه پوره کړي او د دې مدرسې تعمیر الله پاک په ښکلي انداز باندې وکړي د هغې چې کوم څه پیسې پاتې دي دعا وکړي چې الله پاک هغې له وسایل او اسباب مهیا کړي الله پاک
ته مونږ لاس نیولی دي دا دومره ښایسته جومات الله پاک مونږ له جوړ کړو نو د دې نه زیات هم سره کولی شي چې مزید د دې هغه تکمیل چې کوم نیمګړتیا پکې پاتې ده چې هغه سر ته ورسیږي الله ته زمونږ نه رضا شي د دنیا د آخر خیر هم نصیب کې د جومات کې خانقاه کې د مدرسه کې چا چې څومره تعاون کړی دی که هغه د پیسو په شکل کې دی که د لاس خپو د خدمت په شکل کې دی که هغه د نغدو پیسو په شکل کې دی که د دعاګانو په شکل کې دی الہ العالمین هغه په خپل دربار کې قبول کړي او زمونږ د ټولو دپاره دغه ټولو ملګرو دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمته